بهترین تربیت کولو دپاره پیرنټس ته څه داسې کول پکار دي چې دو ماشومان چې کومه دي هغه فیوچر چې مستقبل چې کومه ده یو بهترین انسان چې کومه ده هغه ونه جوړ شي. زاهد خان ټولو نه مخکې خو موږ ته اسلام ډېر ښکلې طریقه ښوولی ده. هغې نه علاوه چې موږ پوینټس خپل جوړ کړي دي چې دغو چې ټول نه اول کړاچو ته پکار دی چې ته کړاچو سره درواغ نه وایي. اول خو دا خبره ده چې درواغ هسې ویل هم ګناه دی، خو چې ته کړاچو مخ چې داسې درواغ ووایې نو هغه چې دی مخ ته تا مستقبل چې به دی به درواغ وایي. نو چې ته کړاچو سره هغه شی رویه ساته چې تا مستقبل چې ده نه تا هغه امکانات دي، نو چې نن ته دته دوکه ورشه، فراډ ورشه، درواغ ورشه، نو فیوچر چې به دی دغه شی کوي. دویم شی خبر دا ده چې کړه چې کله صحیح کار وکړي نو دی اپریشیټ کوه چې زمانه دا ډېر ښکلی کار وکړو، نو فیوچر چې بدل چې دی دی به ښه کار کوي، چې به یو کانفیډنس بیلډ کړي. هغې برعکس چې دی یو غلط کار وکړي که نه نو په هغې باندې به دی ته دروې، دا به ته ډایرکټ داسې نه کوې چې مطلب ته د پسې ډنډر واخلې لکه چې موږ عام کوم تربیت سټارټ سره ډایرکټ وډبو نه، دی به پوه کوي چې یا دا کار دی وکړه دا دی غلط وکړو. ایز ا مسلم خو اول پکار ده چې ته توبه په وباسې چې یاره مطلب دا ده الله نه معافي وغواړه او فیوچر چې داسې کار مه کوه. نو دې حوالې سره چې دی دا کړه چې به ډېر ښکلی تربیت وشي. والد صاحب یا مبتر لا مامان بجید په دې باندې سپک لګي. بیا چې دې ځای نه علاوه چې کوم دي که نه تاسو پړاسو باندې